ملګرو تی وینئ چې دا یو د عیسایي تنظیم د طرفه څخه د افغان مهاجرینو ته ور د کوم خیراتي شیان ورکوي. دلته تقریبا په ډېر غټ تعداد سره د دې کوم افغانان راغلي دي او نه خیمې لري نه د خوراک شی لري. بیا هم شا پر د عیسایانو باندې چې دا د خوراکي سامان ورکوي. موږ د مسلمانانو لپاره دا پکار دي چې د مسلمانانو هم باید چې دا رقم خیراتونه وکړي. د غریبان خلک سره د دې د وړو نه لري. د ملګرو تی وینئ چې دا یو د عیسایي تنظیم د طرفه څخه د افغان مهاجرینو ته ور د کوم خیراتي شیان ورکوي. دلته تقریبا په ډېر غټ تعداد سره د دې کوم افغانان راغلي دي او نه خیمې لري نه د خوراک شی لري. بیا هم شا پر د عیسایانو باندې چې دا د خوراکي سامان ورکوي. موږ د مسلمانانو لپاره دا پکار دي چې د مسلمانانو هم باید چې دا رقم خیراتونه وکړي. د غریبان خلک سره د دې د وړو نه لري د اوبو نه لري یو شی نه لري. په ډېر غټ سره په غټ تکلیف دي. څوک کوای شي باید چې د دې خلکو سره مرسته وکړي. دا مجبوره خویندې دي مندې دي یو ته ناستې دي بچیان ورسره دي. ډېر زړه د سوی دي. خیمې نه لري نه باترومونه لري نه بل شی لري. د الله دپاره که څوک هم یو اواز اوري د دا خلکو سره باید چې څوک مرسته وکړي. او یو واحد چې دي نن عیسایان راغلي ول چې دا د مرسته دا دې شروع کړي دي خلک دې هم کوي. کور یې ودان عیسایان مسیح